چې کوم د پیکیجونو والا راشي او ما ته کمنټس کړئ ته جمعیت بدنامې بس جمعیت نه بدناموم الحمدلله جمعیت نه بدناموم جمعیت محبت زما په زړه کې دی پوه شو ما څلور کاله دفاع کړې ده او کومې څلور کاله ما چغې والي دي ما کنځل برداشت کړي دي ما وهل برداشت کړي دي ما هر څه برداشت کړي دي پوه شو ما خپل پردې پدې باندې پرېښی دی په خبره ورسېدلې یو خبر ته کوم چې ګورئ زما به یو سړی سملو کړي خپل ځان به خراب کوي لاول سوچ کوئ په یو ټکي سړی مه کافر کوئ پوه شوې په یو څیز باندې سړی مه کافر کوئ ما کله ډرامې کړي دا یارېږم پوه شو نه ماله څوک روپۍ راکړي زه جمعیت دفاع کوم زه په هر سخته کې ما دفاع کړې ده مړه تاسو له شرم پکار دی سړیا هغه صمد غمخور صاحبو چې ټول عمر یې چې کوم د جمعیت دپاره دفاع وکړه د جمعیت چې کوم د شاعري وکړه خدمت یې وکړو هغه وفات شوی دی کم یو هغه جنازې له تللی دی ګرانو ملګرو یو څو خبرې د زړه د سوق نه چې کوم دی جمعیت والا د خپلو ملګرو ته کومه چې ما په پیر باندې چاپه ولې هغه ما قوم ته چې کوم دی سرګردانه کړی دی او ما وښولی دی قوم ته په ما باندې تنقید دا شروع دی چې د ګیره نشي دې سره زما څه کار دی یار پوه شوې دا اختیار خو زما سره نشي چې یو سړی ګیره نه ساتي هغې زما څه کار دی باقي که یو سړی ځان ته نر وایي ځان ته غیرتي وایي او د 100 روپو پیکیج کوي او ما ته په کمیسیون کې کنځلې کوي ردې بدې وایي او خبرې کوي په هغه کې غیرتي زما نمبر په سکرین چلیږي ما سره رابطه وکړئ زه به درنه مخکې یم زه به درنه مخکې یم ته به راپسې راشه ټیپ یې بند کړه پوه شوې او بل دا چې کوم دی ما سره چې کوم دی دغه د فتنې یو کارکون ما بس یو ویډیو کړی ده او دی ماته نصیحتونه کوي زه ته دا وایم د فتنې کارکونه چې تاسو شپږ میاشتې په دې پیج باندې دا ایډونه چلول او پیسې مې اخیستې نو دا چې کوم دی ټیک سړی و هغه ټایم کې اوس غلط سړی شو دا خو زه په سکرین ځکه نه راولم چې زه ستا غوندې کسان په خپل پیج باندې بالکل نه راولم دا خو د سوچ نه دا خبر وباسه خو زه صرف دا خبر ته کوم چې دا شپږ میاشتې ستا د ملګري په دې پیج باندې دا شپږ میاشتې ایډونه چلول او ته د ملګري ایډمین نو تا دا نه کتل دا نه چې دا د غلط کارونه کوي او دا چیلنج دله در کوم کولاو چیلنج دله در کوم تا ته وایم پوه شوې د فتنې کارکونه تا ته وایم راشه زه به درنه مخکې یم ته راپسې شه او ته راشه ته یې بند کړې راشه زه درسره یم راشه ما د ثبوتونه راکړه ما له ثبوتونه راکړه پوه شوې چې دی کم غلط کارونه کړي ما له ثبوت راکړه چې زه ورانلم زه بیا د غیرتي پلاره پیدا نه یم پوه شوې په خبره او زه خپلو ملګرو ته هم وایم دا کم چې په 100 روپۍ باندې پیکیجونه کړي دي او په ما تنقید کوي که نه نو لاول ځان خبر کوي لاول زما سره رابطه وکړي پوه شوې لاول ځان خبر کوي بیا د هغې نه بعد خپل کمنټس کوي کنځل کوي او دا واورئ زه ګوره چا دپاره چې کوم د دفاعګانې نه کوم د خپل زړه نه کوم پوه شوې نه زه چا نه یارېږم پوه شوې نه ما له څوک روپۍ راکړي زه جمعیت دفاع کوم زه په هر سخته کې ما دفاع کړې ده مړه تاسو له شرم پکار دی سړیا هغه صمد غمخور صاحبو چې ټول عمر یې چې کوم د جمعیت دپاره دفاع وکړه د جمعیت چې کوم د شاعري وکړه خدمت یې وکړو هغه وفات شوی دی کم یو هغه جنازې له تللی دی کم یو دله چې کوم دی په میډیا باندې اواز اوچت کړی چې دغه بچو سره چې کوم دی امداد وشي کم سړی د هغه جنازې له تللی چا دغه په باره کې اواز اوچت کو هغه چې کوم د کال چې کوم دی په هسپتال کې پروت د هغه دپاره چا اواز اوچت کو تاسو 100 روپۍ والا چې کوم د پیکیجونو والا راشي او ما ته کمنټس کړئ ته جمعیت بدنامې بس جمعیت نه بدناموم الحمدلله جمعیت نه بدناموم جمعیت محبت زما په زړه کې دی پوه شو ما څلور کاله دفاع کړې ده او کومې څلور کاله ما چغې والي دي ما کنځل برداشت کړي دي ما وهل برداشت کړي دي ما هر څه برداشت کړي دي پوه شو ما خپل پردې پدې باندې پرېښی دی په خبره ورسېدلې یو خبر ته کوم چې ګورئ زما به یو سړی سملو کړي خپل ځان به خراب کوي لاول سوچ کوئ په یو ټکي سړی مه کافر کوئ پوه شوې په یو څیز باندې سړی مه کافر کوئ ما کله ډرامې کړي دي دا زه ډرامې کوم ما څلور کاله چغې والي ده ما چا تپوس وکړو چا چې کوم دی نو زما یو 15 روپو پیکیج ما ته چا کړی دی چې تاسو راشئ ما ته خبرې کوئ صمد غمخور صاحب هغه چې کوم دی څونه کلونه د جمعیت دفاع وکړه څونه شعرونه یې ویل پوه شوې څومره خدمت یې کړی هغه وفات شو چا یې تپوس وکړو څوک یې جنازې له ورله مړه 2 کاله په هسپتال کې پروت مړ تاسو تپوس کړی تاسو راشئ ما ته خبرې کوئ